نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتهائی عزتمندو د قرآن کریم ملمنو زمونږ مشرانو کشرانو بچو او زمونږ بچیانو الحمدلله الله تعالی موږ تاسو بیا د قرآن کریم ته راجمع کړو الله دې موږ تاسو له قرآن نه لرې نه کړي الله دې موږ په سینو کې قرآن محفوظ کړي الله دې موږ اعمال د قرآن مطابق کړي او الله موږ او قرآن داسې یو ځای کې څنګه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قرآن ورکړی دی زمونږ اعمال الله په قرآن باندې ښایسته کړي الله تعالی دې تاسو ټول خپل نیک عمل باندې مطمئن او ثابت قدم کړي. موږ موضوع تیری جمعې باندې د والدینو او د اولاد حقوق العباد د اصل کې حقوق العباد کی ترتیب ده هغه ترتیب کې اول والدین او بچی ماره غستې دي بیا به ان شاء الله خځه خاون بیا ورپسې داسې نور ترتیب سره ان شاء الله وایو ان شاء الله الله توفیق راکړي الله په توفیق باندې کیږي. نو نن به د والدینو خبره کوو هغه تاسو ښه توجه سره واورئ ځکه چې دلته دوه کسان ناست دي یو والد او یو بچی یا پلار یې که یا د زوی نو دواړه صورتونو کې دا درس اهم دی د مور او پلار دپاره هم او د بچیانو دپاره هم که هغه نارینه وي او که زنانې الله دې موږ تاسو په دې باندې پوه کړي او الله دې عمل کولو توفیق راکړي. کوشش دا کوئ چې موږ دا واورو د پوهې دپاره او د عمل د درستګۍ دپاره ټول نه اول خپل ځان سره برابروئ چې که ما عمل ټیک نه دی چې زه د خپل عمل ټیک کړم درست کړم الله دې زموږ اعمال برابر کړي. نو درس شروع کولو نه مخکې یو څو بنیادي آیتونه زه تاسو ته وایم چې هغه د دې حکم سره برابر دي او هغه بنیادي آیتونه هم دي. بنیادي مطلب دا دی چې اصول دي او هغه اصول چې بنده زده شي به احکامات ورته اسان وي. اول آیت د سوره نساء آیت نمبر 6 تاسو واورئ. الله فرمایي واعبدوا الله او عبادت وکړئ د الله تعالی. عبادت معنی می تاسو ته بار ورکړی ده اطاعت د الله فرمانبرداري د الله تعالی او پرستش او پوجا د الله تعالی خوف د الله نه او محبت الله سره. ولا تشركوا به شيئا او مشرکوي تاسو هغه سره هیڅ شی ان هیڅ هم الله سره شریکوي ما الله نه امداد غواړي الله سره بل چاته یا ما وایي بل څوک مره غواړي بل چاته تمه توقع مکوئ بل چا سره د الله په شان مینه مکوئ بل چاته خپل سر مخکته کوئ بل چا نه مه یریږئ. وبالوالدین احسانا او مور او پلار سره نیکی کوئ. احسان د حسن نه ده. حسن وایي ښایسته چې کله د اسم تفضیل شي نو الف به داخل شي الف چې داخل شي د سره د اسم تفضیل وایي. اسم تفضیل مطلب دا دی چې دنه غټ بیا بل نه لکه اکبر د اصل ټکی کبیر لوی اکبر ان دنه غټ بیا بل نشته الله اکبر ټولونه لوی الله. نو احسان هغه ښایسته ویل کېږي چې دنه زیات ښایست نشي کېدی. ښه توجه سره واورئ حاضرین نن کومه ده خو چې دا کم یې چې تاسو دا زده کوئ نو ډېره ده. نو مور او پلار سره احسان کوئ یعنې دومره ښه سلوک کوئ چې هغه نه ښه سلوک بیا بل نه وي هغه نه زیاته ښایست هغه نه زیات ښایسته سلوک بل نه وي. وبذي القربى او خپلوانو سره هم ښه سلوک کوئ. والیتامى یتیمانانو سره هم والمساکین او مسکینانو سره هم والجار ذي القربى جار ګاونډي ته وایي ګاونډي چې خاوند خپل والی وي یعنې ترز وي ماماز وي کاکاز وي نږدې کور دی یا
هغه چې تاسو مسلمان دی هغه سره مخېګړه کوي والجار الجنوب او هغه گاونډي چې پردی دی یعنی تاسو پردی قوم ولده تاسو سره نږدې اوسئ یا سره مسلمان نه خو تاسو سره نږدې اوسئ نه هغه سره ښه سلوک کوه د دې خپل تفصيلات ان شاء الله مخکې درسونو کې راځي خو نن موږ تاسو ته وویل چې نن دی والدینو باندې خبره کوو والصاحب بالجنب او ملګری د اړخ په دې کې خزه خاوند یا مثلا سکول کې کلاس فلو یا لارې کې یا دکان شریک وغیرہ وغیرہ خو چې تاسو سره خوا کې ناشته ده یا تاسو سره خوا کې ژوندۍ ده وابن سبیل او مسافر وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان شوی دي خلاصونه دي تاسو یعنی غلامان نوکران ډرایوران مالیان وغیرہ دې سره مخسلو کوي ان الله بشک الله تعالی لا يحب من نقيما اغه چا سره کان چې وی مختالا فخورا نغیدون کې او په خپل ځان باندې فخر کوون کې یعنی کبر غرور مکوا دغه خلکو سره خسلو کوا دې سره خګړه کوا د کوم چې ذکر وشو خو بنیادی آیتونه دي دا تاسو ولزین کې کینوي به ان شاء الله مخکې خبره باندې تاسو پوهیږئ سوره نحل آیت نمبر 72 کې الله فرمایي 72 کې والله اول تعالی جعل لكم کړي دي تاسو د پاره من انفسکم تاسو د خپل ځانونو ازواجا ببیانه تاسو الله پیدا وکړي ان آدم علی السلام الله اول پیدا وکړو بیا الله تعالی د آدم علی السلام د چپ پختینه حوا پیدا وکړه نو آدم هی نه پیدا وکړه حوا نو تاسو د پاره ما تاسو نه بیبیانی پیدا کړی دي تاسو یو د ملګری ضرورت نو دا ملګری ته ما بل جناور یا بل مخلوق نه دا کړي بلکې هغه می هم درته انسان پیدا وکړو چې تور سره پر سکون شي وجعل لكم من ازواجكم او جوړ کړی مې تاسو د بیبیانو نه بنین زمن بیبی می درکړه به می زامن درکړه دا مچا درکړه دا زامن د بچی ما درکړه وحفظه او نوسی المسی د لور یا د زوی بچیان هغه نوم به هغه درکړل ورزقکم من الطيبات او رزقکم درکو تاسو ته د پاک شنونا افبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون نو آیا په ناجایز خبره تاسو ایمان راوړی په باطل باندې ایمان راوړی او د الله په نعمت نه انکار کوي ایندا څومره لوی نعمت ته چې بیبي می درکا هغه په نتیجه کې می زامن درکړل دا هغه په نتیجه کې می نوسی درکړل الله تعالی فرمایي دا څومره لوی احسان ده یعنی کدا انسانان خو الله تعالی په یو کون فیکون سره پیدا کول شول کنه الله دې په ځګرانه خبره نه و یا په خپل د بوټو غونته راځورونه ولې هم شول خدای رښتې الله جوړ کړی اصل خبره الله تعالی دا کوي دا د خځې خپلو کې مینه محبت بیا تاسو دواړو د بچو سره مینه محبت بچی سره د بنده څومره مینه څومره هغه ته خفقېږي زوريږي څومره هغه ته ژاړي او خوشحاليږي دومره غونته بچي قدم والی یو بل ته زیری ورکړي چې نن بچي قدم واغست نن بابا ویل او نن دا ویل وغیرہ نو دا تاسو ته څومره لوی مامینه اچولې ده بیا تاسو ودونه کوي هغه د پاره بیا دغه په نتیجه کې انجن دی راشي بیا دغه په نتیجه کې وسی راشي الله وای دا تاسو ما د معاشرتي او خسته ژوندۍ تاسو ته درکړی ده په دې کې الله تعالی اصل کې متدا خایي چې تاسو د یو بل باندې حقونه د ما تاسو باندې احسان کړی د مینې او محبت کمدا سي ماته ته دوه کسان درکړي وي چې دا ساته تابونه شول ستله خو مغه دوه کسان ته د بچي په صورت کې درکړل نو مینه درته په غالب کړه نو ته مجبور کې دغه ته د مزدوري ودسه بل طرف ته بچی ته الله تعالی فرمایي تا ته می مور تابعدار کړه اولی په خېټه وګرځولې به پیدا وکړلې بیا غ پیدایش هغه تکلیف ګوره بیا د تپې در کولې بیا ستا په لاس کې ستاد بار پرستو راځي احکامات تا باندې مسمون له احسان کړی چې مور می در کا پلار می در کو خاندان می در کو کتمه پیدا کولې شو غره کې می زناور په شان پیدا کړي وي یا مې بوټي په شان دي ځمکې نه راایسته وي دا می تا ته درکړل دا ماحول هغه تا د پر خپکیږي تا د پر پریشان کیږي تا باندې تعلیم کړي تا باندې سبق ویلې ده تا ته روټي درکړي دا تا باندې خبرې زده کړې دي وغیرہ دا ټول پلان کوي کنه مې اندې کوي دا آیت کې اصل کې دا خبره ذهن کې موږ تاسو ته الله تعالی راځي چې دا تاسو ته چا کړی دي دا ماحول تاسو د معاشره تاسو د خځې د ژوندۍ خاوند او ژوندۍ وغیرہ ورپسې سوره لقمان کې الله فرمایي سورت نمبر 31 آیت 14 کې الله فرمایي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ار کله چې لقمان نصیحت وکړ خپل زوی ته چې بچیا شرک مکو الله سره ګوري دا د لقمان حکیم خبره وا خود الله دومره خوښ شوی دی چې قران کې ذکر کړی دی هغه خپل بچی د شرک نه منع کو چې شرک مکو نو دا یو انداز کې علم غو پوری چې تم بچی خپل د شرک نه منی کوا بچی ته الله تعالی احساس ورکړي چې تا باندې الله څومره احسان کړی دی چې تا مور پلار د شرک نه منی کوي
بیا ورپسې نور انسان دی الله احکامات دي. ان الشرك لظلم عظیم، دا شرک ډېر لوی ظلم دی. ووصينا الانسان بوالديه، او موږ حکم کړو انسان ته په مور او پلار سره، حکم کړو موږ انسان ته مور او پلار سره دراویه د تعلق. څنګه؟ حملته امه، حمل چت کړو د مور علا وهن علی وهن، په کمزوري د پاسه بلا کمزوري، خزه کمزوري اسیم خزه زنانه کمزوري ده، برنه په خېټه کې بچی راشي، دا وړه خبره خو نه ده، تمره بچی ته ګرځوا مستقل موږ خو اسیم چې لک په غې کې والو نو 15 منټو کې ستړي شو بیا کوس کو یا تی تنگ شو او غب مسلسل ګرځي تا. وفصاله فی عامین، او پي پر خودل په 2 کالونو کې، یعنی 2 کال بیا تا ته پي درکړي. دا پي ورکول دا څه اسانه خبره خو نه ده، موږ بچی چې کله مور نه وي یا بیمار یا څه ایو فیډر چې ورته لاس کې ونی سمونه نشو ورکول اخره پورې زړه ورته تنګي غصه ورته راځي. بهرحال انشکر لی، یعنی دا چې ته شکر ادا کا، زما څومره لوی احسان می در باندې کړی، ته زما شکر ادا کا. ولی والدیک، او د خپل مور او پلار شکر ادا کا، چې ته ماشوم چې تا غلوي ولی او تا ته غي خواري کوله، شپه تیره ولا ورځ تیره ولا الګ المسیر، او ما طرف ته برازي ته. تاسو خط توجه سره د نوجوانان الکانم خروغاوري، د مشرانم اوري، اهم آیتونه دي زیات د ژوند برابرولو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 او 24 کې الله فرمایي، دا ډېر اهم آیتونه دي، خط توجه سره تاسو اورئ. وقضا ربک، او فیصله کړی دا رب دیتا الله تعبدوا، دا چې تاسو عبادت مکوئ الا اياه، مگر صرف د الله. دی باندې خبره مخکې شوې، شرک مکوئ، صرف د الله خبره منئ. وبالوالدین احسانا، امور پلار سره ښېګړه کوئ، معامله د احسان کوئ. اما يبلغن عندك الكبر، که ورسیږي ستا په وړاندې بوډاوالی ته، دا تا په وړاندې د مور پلار دی بوډاګان شي، احدهما د دین یو کس، یعنی مور دی بوډای شو یا پلار بوډای شو، او کلاهما یا د دواړه بوډاګان شول، نو فلا تقل، نو ما وایا لهما دی دواړو ته د بوډاګانو ته افن، اف قدرهم ما وایا، اوهو دومره ورته ما وایا. غصه خو لا ډېره غټه خبره ده، دا دومره ما وایا چې مور مثلا او به راواغستې لګې ته توي شي ته اوي دا سیم مکا، مونږ په خدو کې وای اوي دا هم مکا مور پلار ته. ولا تنهرهما، رټایما بزتی مور کا، ته نه پويږي، ته کمکلې، ته خبر وغیرہ، مونږ چې څنګه مور پلار ته وای ولا تنهرهما، دا مکه وای تاسو. یعنی تاسو اندازه ولګوي که یو سړی د الله تعالی په دې احکاماتو باندې پوي وي، دا به څومره نیک بچي، او که یو پلار او مور د خپل بچي په دې پوي کړی، دا به څومره بهترینه ژوندۍ وي. دا مونږ چې نه مانو کنه، زموږ ایمان اصل ډېر کمزور دی، زموږ اسلام نه دی، دا صرف په جمعات کې په 2 رکعات منځونو کې د نور ژوندۍ کې زموږ اسلام نشته. که نور ژوندۍ کې زموږ اسلام وای، زموږ ژوندۍ به ډېره زیاته خوږه او خسته وه، ډېره زیاته خوږه، ځکه چې ټول احکامات د الله دي کنه. کم الله چې مونږ ته د 2 رکعاتو سحر د فرض حکم کړی دی، او هغه الله مونږ ته ویلي چې ستا مور پلار سره براویه څنګه مخکې نور احکامات راځي، تاسو به پوه شئ. وقل لهما قولا کریما، او وای دوی ته وینا عزتمند، مور پلار ته د عزت خبره کوي، بے عزتی سره، غصه سره، درشت کلام سره داسې خبرې مه کوئ. واحفظ لهما جناح الذل، خوارک دیتا وزر د عاجزۍ، یعنی د خپل مټي ورته داسې پرې بسه، تابعدار اوسېګا، 100% تابع، لکه موږ پښتو کې وایي 100% تابع اوسېګا. وقل اوایا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، او دې لپاره دعاګانې کوي چې یا الله تعالی دې باندې رحم وکړي، لکه څنګه چې ما باندې ورکوټوالي کې د دې پالنه زموږ کړې و، نو الله زما مور پلار باندې داسې د دې داسې پالنه وکړه. دا 2-3 آیتونه تاسو واوریدل، اوس تاسو یو څو احادیث واورئ، نو تاسو به ان شاء الله نور وضاحت سره پوه شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، پښتنه دي چا وکړه چې غټ ګناهونه څه شي، یا رسول الله موږ ته غټ ګناهونه وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، اول الله سره شریک کول، دویم د مور او پلار نافرمانی کول، د مور او پلار نافرمانی کول، دریم ناحق قتل کول، څلورم دروغ گواهی کول. بخاری شریف حدیث ته. بل حدیث ته د بخاری شریف نفی بن حارث رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي، زه تاسو ته غټ ګناهونه درې اونې خیمه. صحابه کرام عرض وکړي چې یا رسول الله خامخا مونږ ته وخه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله سره شرک جوړول،
د مور پلار نافرمانی کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیه لګولې او داسې راپاسېدو او ویلې دروغ گواهی دروغ گواهی دروغ گواهی دروغ گواهی دروغ گواهی او موږ دا او ارمانو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس خاموشه شوی وي خو بهر اول شرک بیا مور پلار نافرمانی او بیا د دروغ گواهی. اسماء بنت بکر رسول رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. هغه فرمایي چې ما ورته وویل چې یا رسول الله زما مور مشرکه ده آیا زه د هغې خدمت وکړم ځکه چې مشرکه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هاو ته به هغې سره حسن سلوک وکړئ. ها د الله په نافرماني کې به خبره نه مانی خو ته به خدمت کوي د هغې خبره به د الله په نافرماني کې نه مانی. لکه هغه تا ته وایي شرک کوه نو مه کوه، هغه تا ته وایي مونځ مه کوه نو داسې مه کوه، دا خبره یې مه منه، خو نور خدمت دغې عزت دغې احترام دغې ضرورتونه دا به خامخا پوره کوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته دا د مسلم شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیریه وکړي او درې کرته ویلي چې هغه دې پوزا په خاورو ککړی شي. مونږ پښتو کې چې وایي دا د خدای ذلیل کی، دا د خدای ذلیل کی، دا د خدای ذلیل کی، دا ربانو خپلې طریقې وي د دعا بدعاګانو. نو پښتنه وکړه چې یا رسول الله دا چا ته به دعا وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې هغه سړی چې مور پلار یا په دواړو کې یو په بوډاتوب کې عمومي او دې په جنت ونه ګټي، د مور پلار د خدمت مکمل او ده او د هغه باوجود جنت په ونه ګټي، دا د ذلیل شي، دا د ذلیل شي او دا د ذلیل شي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول نه لوی نیکی دا ده چې سړی د خپل پلار دوستانو سره ښه سلوک کوي. دغه چې دغه د پلار اخواله د پلار دوستان دی غیث سلام کلام تعلق رابطه وغیرہ دا د مسلم شریف حدیث ته. دا هم د مالک بن ربیعه سعیدی رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستوما چې د بنو سلمہ یو سړی راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې یا رسول الله زه حسن سلوک د مور او پلار په نشتوالي کې څنګه وکم؟ یعنی هغه وفات شوي دي زه هغې څه حسن سلوک وکم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هغې دپاره دعا کوه، د هغې دپاره استغفار کوه، د هغې په وصیت باندې عمل کوه او د هغې خپلوانو سره صله رحمي کوه او د هغې دوستانو سره ښه تعلق ساته. دا پنځه نصیحتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو داود حدیث ته ده. بل حدیث ته ده ابو داود عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی جهاد ته تلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې یا رسول الله زم جهاد ته خو چې زه راتلم نو ما مور پلار وژړول چې زه ترې راووتم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل واپس لاړ شه او ویې خندوه. دا حدیث خو ډېر ورکوټی دی خو دې کې غټ سبق دی. انتا د دومره تکلیف ولې مور پلار ته ورکړی دی؟ هغې ته آرام ورکه، هغې ته سکون ورکه، هغې ته خندا ورکه او هلته نه واپس کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رضا د پلار پر رضا کې ده او د الله غصه او قهر د پلار د غصې او قهر کې ده. که پلار غصه ده نو الله غصه ده، که پلار ناراضه ده نو الله ناراضه ده. ترمذی شریف صحیح حدیث ده. همدغه رنګه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې کوم عمل ټولو نه بهتر دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مونږ په خپل وخت کې کول، هغه نه وروسته بیا مور پلار سره ښېګړه کول و بیا د الله په لاره کې جهاد کول. یعنې ګورئ څومره ترتیب سره دا د بخاري شریف حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله زما مور او پلار کې اول حق د چا دی چې زه هغې څخه سلوک وکړم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ستا مور، وی بیا وستا مور، وی بیا وستا مور، وی بیا وستا پلار او بیا پسې نور خپلوان. یعنی ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وارې مور بیا څلورم وارې پلار. دا احادیث شو. اوس د بزرګانو یو څو واقعې تاسو واورئ چې تاسو ته پته ولګي، خو دا د بزرګانو خوبونه نه دي، دا د صحابه کرامو واقع دي. ابن عمر رضی الله عنهما نه قول دی، هغه فرمایي چې یو سړي پوښتنه وکړه چې ما خراسان کې لړ تللی مته سړي پوښتنه وکړه چې ما مور په غیږ سوره کړې وه او ما په غیږ سورې کې هغې باندې ټول حج وکړو او طوافونه مې پکول او هر یو کار دې وکړو دی ما زما په اولی باندې وه، نو آیا ما د مور حق ادا کړو؟ یعنې دا پوره شو چې ما دومره ډېر غټ کار وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عبدالله ابن عمر ورته وفرمایل چې نه او بالکل نه، بالکل نه. اگر که تا ټول حج هغه باندې په ولو د کې نولي وکړې وه
هغه چې ته 9 میاشتې په خېټه کې ګرځولای کته دا ټول عمر هغه په غېږ سوره وګرځي هم نه پوره کیږي اکم تکلیف سره چې هغه په خېټه کې دن نه ګرځولای دا تا ټول عمر کاغه تیر کې او هغه په ولي سورلې هم نه پوره کیږي علي رضی الله عنه فرمایي چې کچېری الله ته د اوف نه کم ټکې وې نو قران کې الله د اوف نه کم ذکر کړی وي چې دومره هم مور پلار ته ونه وایي الله ویلي دی ولا تقل لهما اوف اوف مرتمه وایي نو علي رضی الله عنه فرمایي چې کدنه کم ټکې وې نو الله بدنه کم خودلې او چې دومره ونه وایي مور پلار ته او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا صحابه کرام دي بزرګان دي زموږ د دین هغه فرمایي چې تاسو د مور او پلار په مرخ کې کپڑے داسې څنډوي ایمه موږ ته څنډل وای تاسو ته سوای د څنډې ما دغه کې دې شي پاره کې ګرد وي هغه د مور یا د پلار په سترګو کې لاړ شي همدغه رنګ د خپل کپړو ګردي د تاسو چې راشي بل نه داسې مکوي چې هغه ته ګرده ورنشي او جاړو مو وهي دغه په وړاندې ځکه چې هغه ګرده بستا مور او پلار ته تکلیف ورکړي د پوزي او د سترګو په صورت کې مجاهد رحمه الله فرمایي چې کچېره مور او پلار بوډا شي او د دې متیازي وینځل وغواړي دغه متیازي او تش متیازي وغیرہ نو پریشان نشي ځکه چې دې څو کال پورې ستاره کې او اني وړي او غټي توشي وینځلې دی او هغه باندې څه بوجم نه تیر شوی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بوډاو دا سړی سره بوډاو نور دې دا څوک ته وای دا مې پلار دی وای دا تا پلار دی وای هاو ویلا تمشي امامه دین مخکې قدم وانه لې خو توجه سره ووري دا ډېر اهم حدیث دی او دین مخکې ما قدم وانه خلی ولا تقعد قبله دین وړاندې کې هم نه لې او بیا ورته الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تدعه باسمه د په نوم باندې دا اونغه غواړي چې او پلانیا یعنی عزت نوم ورته خلا بابا وغیرہ څنګه چې تاسو موږ طریقه ده او بیا الله فرمایي ولا تستبله او کنزلونه کې دتا بدر چارته ونه وای یعنی ګوري لارې کې هم دین مخ کې نشي د دن وړاندې کې هم نه ني بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع بن ایاس رحمه الله روایت کړی ده د معاویه رضی الله تعالی عنہ چې هغه پلار مرشو نو ډېر په عجیب حالت کې ژړلې چې ژړلې نو چاته پښتنه وکړه چې ولې دومره ژاړي نو ورته ویلې چې کان علی بابانه زما دوا دروازې وي د پاره د جنت او دواړه خلاص وي یو بند شو وای چې چلو شو وای زما پلار مر شو نیو دروازه بند شو چې جنت ته پتله مناغي د پاره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه په قران کې بار بار دعاګانې دي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واقعهم ډېر زیات دي چې لکه تو یو شپه چې مور سره تیر کی د بچي وژاړي ټول شپه نو سحر مور دا نه وای چې ما سر درد کوي نه بلکې دا وای چې بچی مې ټول شپه په تکلیف تیر کړی دا څنګه وای چې ما په تکلیف تیر کړی یعنی دومره دا هغه مینه دا چې کله بچي وਹੀ نو داسې تیز گزار راوړی په بچی ته داسې ورو د ټچ کی چې کله د تکلیف مونږ راسي بهر حال دا د والدینو